اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه به حیثیت چیرمن موسی زیون تاسو ته مخاطب یم. زه اول خو د ټول نه مخکې خو زه د پیام خیبر ټي وي شکریا ادا کوم چې هغوی مونږ له مقرره کړه او دلته زمونږ تیزې ته راغله. د ټولو نه مخکې خو زه د حکومت پاکستان لکه ډیر لکه غلط سیټ ته روان دی، ځکه چې د ټولو نه اول کومه دغه چې په مونږ باندې افت راغلی هغه د کووډ 19 و. هغې نه پس بیا دوسری لهر تیسری لهر، هغې نه پس بیا داسې حالات پکې راغه چې ټیکسز یې بړاو کړ او ټیکسز یې د اچانک د 3% نه واخله 15% یې کړ. کم وخت کې چې تاسو ته پته به وي چې په دغه کې KPK کې د دغه تنخوادارو تنخوا نه برابرېده، نو هغې مین وجه همدا وه چې ریوینیو ولاړه وه. ریوینیو چې کم وخت کې به 90% 80% کارونه کېده، 80% ریوینیو زمونږ روانه وه، 90% هغه اچانک راغه 2% یا 5% ته. نو د دې وجې نه زمونږ د KP د ملازمینو تنخواګانې دلته بالکل نه برابرېدې. اکثر په 15 تاریخ په 20 تاریخ ته تنخواګانې لاړې او دلته چې کم تنخوادار کسانو هغوی به لکه لی په لی ګرځېده او تنخواګانې به نه برابرېدې. نو دا مین وجه دا وه چې زمونږ ریوینیو ولاړه وه، ځکه چې زمونږ دلته په KP کې ټول دارمدار په ریوینیو باندې دی او د یو صوبې چې ریوینیو ودرېږي اچانک د 90 نه یا 80 نه راشي 2% یا 5% ته، نو دا زمونږ د صوبې دپاره ډېر غټ ظلم او دغه ډېره غټه مسله وه زمونږ ده. بله خبره دا ده چې اکثر زمونږ کمپیوټرایزیشن کم سیکشن دي هغې کې کارونه بالکل نه کېږي، ځکه چې کمپیوټرایزیشن ته کم ریکارډ چې غلط پلت ریکارډ کمپیوټر ته ورکړی شوی او د هغې د وجې نه هغه غلط ریکارډ کمپیوټر ته سکین شو. نو دې وجې نه کمپیوټر هماغه غلط یو شي ته چې ته ګن ورلړه کې هماغه ګن به روکاږي او که صحیح شی ورلړه کې نو صحیح به روکاږي. نو زما دغه ریوینیو ډپارټمنټ ته او خاص کر دغه ته کم چې زمونږ افسر مال دی دته زما خواست دی چې اول دی دغه وکړی شي، بندوبست وکړی شي او بندوبست نه پس دی بیا د کمپیوټرایزیشن چې دغه برابر شي، نو دې نه پس به بیا کمپیوټر نظام زمونږ صحیح وي. نو زمونږ ټول نه غټه مسله چې کوم ده د KP کې یا زمونږ پیښور، خاص کر زمونږ چې د KP دارالخلافه ده پیښور کې د دې کمپیوټرایزیشن د وجې نه ټول کارونه بند دي، دغسې ورپسې دا ټیکسونه دغه. نو بس زمونږ دلته د پراپرټي نظام بالکل درهم برهم دی. د کم چې د پراپرټي اسوسییشن کم برګري چې دي هغوی د کم د دکانونو یا د دفترونو کرایانې چې دي بیلونه دا هم په دغه رالي قرضونو باندې راخلي او دا ورکوي. نو بالکل بس نظام بالکل ختم دی او زما حکومت وخت ته دا درخواست دی چې په دا کم ټیکسونه دي لګولي دي په دې باندې د نظرثاني وکړی شي او دا د زر تر زره زوړ سیستم دی بحال کړی شي، څنګه چې مخکې بحالو 2003 نه والا تر 2015 پورې تقریبا سیستم صحیح او 15 نه دی خوا اچانک بیا 2018 کې چې کم بم زمونږه په دغه باندې عوامو باندې راګیرو شوی دی، نو دا زما چې څومره خیال دی دې نه غټ بم اړو په ټول عمر کې نو را پرېوتې په دې عوامو باندې. نو زما بیا هم حکومت وخت دا درخواست دی چې دې باندې نظرثاني وکړي شي، کنې ټول عوام به ځي او د اسمبلو مخې ته او پریس کلب مخې ته او گورنر هاوس مخې ته به درنه ورکوي. زما به دا چند خبرې وي، دا د ریوینیو باره کې دي، د کمپیوټرایزیشن باره کې دي او د مال باره کې دي. والسلام. زه MD نبی ګل پراپرټي ډیلر اسوسییشن خبرې کوم. ستاسو د پیام خیبر نیوز ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ په دې دانه لنډ تنګ سو وخت کې تاسو راغلئ او موږ له موقع راکړه. زه د پراپرټي ډیلر د طرفه یو دغه تاسو ته پیش کوم چې نن سبا په پراپرټي ډیلر کم کارونه دي ټول ناست دي بالکل
مونږ دلته چې دفتر کې ناست یو د دې کرایانې ورکوو دغه کوو هېڅ کاروبار زمونږ نشته. د هغې وجه دا ده د حکومت نه مونږ دا خواست کوو چې لکه تاسو دا ټیکسونه دا نه لګوئ. دویم خانقاه تاسو بند کړی دی، د هغې د وجې ډېر زمونږ دشمنیانې جوړې شوې، د چا پیسې بندې دي، د چا پلاټونه همداسې پراته دي، نیم پیمنټ یې کړي نیم یې نه یې کړی، د هغې په وجه باندې هغه پیسې بندې دي، خلک پکې دشمنیانو ته ووتل. حکومت مخ ته مونږ دا خواست کوو چې تاسو دا خانقاه انتقالات چې کم بند شوي دا خانقاه ټیکلو شي چې خلکو ته مسایل حل شي. دویمه خبره دا ده چې حکومت دا نه ټیکسونه ولګول چې پهله سر کې دا ټیکسونه 3% وو، 3 نه एकदम لاړل 15% ته، 15% نه اوس لاړل 20.5% ته. وسري ریټونه هم دوی زیاتوي، دوی د پراپرټۍ روزګار ختموي که څه کوي. مونږ خو په دې اوسه پورې لا نه یو پوهې چې دوی د پراپرټۍ روزګار خو ختم شو، مونږ خو په قرضو اخیستو باندې ستړي شو او اوس هم دا کارونه ټپ ولاړ دي. نو مونږ حکومت وخت نه دا خواست کوو برای مهرباني یو دا د چتونو مسلې دې مونږ ته ختمې شي، یو چت باندې یو ټیکس دی، په دویم چت دویم ټیکس دی، بیسمنټ دی پکې دا سیسټم دی ختم شي. نن نه تقریبا 2002 3 4 5 6 7 تر 11 پورې چې کم حالات و 2011 پورې هغه طریقې د اختیار شي، نو هغه طریقې کې پراپرټي اسوسییشن والا ډېر خوشحاله او ښه روزګار به روان و. حکومت وخت ته به هم پیسې تلې. حکومت وخت خو خپل د ریونیو ډپارټمنټ نه د دا معلومات وکړي چې تاسو ته په 2002 3 4 5 6 تر 12 پورې تاسو ته به څونه ریونیو ټیکس راتلو او اوس څونه راځي. حکومت سره دا سوچ هم نشته چې هغې خو مونږ لږ معلومات وکړو چې مونږ ته مخکې څونه ټیکس راتلو اوس څونه راځي. نو برای مهرباني چې دا د حکومت وخت نه زمونږ دا خواست دی چې دا خامخا دې باندې نظرثاني وکړي، هسې نه چېرته مونږ بیا په اجتماع کولو باندې مجبوره شو او د اسمبلۍ مخې ته ورته ناست یو، نو بیا به هماغه مسایل جوړېږي. ولې مونږ ټول خلک خودکشیانو ته جوړولو ته تیار شوي دي. والسلام.